بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر وکړو د افغانستان او د پاکستان، خو نن یو اهم خبر او درون خبر ورته مونږ ویلی شو چې مخې ته راغلی دی. هغه درون خبر څه شی دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ مشر ایمل ولی خان یو بیان د افغانانو په اړه باندې مخې ته روړی دی. هغه خبر څه شی دی؟ په خبر باندې به خبرې اترې کوو. دې سره سره د افغان کډوالو به هم خبرې کوو چې څومره افغان کډوال تللي دي، څومره روان دي او په کومو لارو باندې ځي، او آیا چې کوم افغان کډوال وو غیر قانوني، نو هغوی سره د کم سامان وړلو اجازه شته دی، چې کم په قانون باندې دلته کې وو ویزې ختمې شوي دي، هغوی سره د سامان وړلو کم اجازت دی. په دې ټول څه خبرو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، ډېره موده پس. ډېره مننه شاجي، او مننه چې تاسو ماته مقرره کوئ. ماشاءالله سید کبیر شاه افیشل ښه روان دی. مننه سر. تاسو ته مبارکي وایو. ډېره مننه جی. مننه سر. سر لومړی به راشو د عوامي نیشنل پارټۍ مشر ایمل ولی خان صاحب یو ډېر دروند بیان مخې ته راغلی. زه خو ورته دروند ځکه وایم چې زما په خیال افغانانو سره مینه هم لري او بل پکار هم ده، ګاونډي ملکونه دي. هغه خبر څه شی دی او آیا چې کوم د پارټۍ مشر د ایمل ولی خان خبرې چې کوم روړی دی مخې ته، نو پکار نه د نورو پارټیانو مشرانو له چې هغوی هم داسې یو متفقه فیصله وکړي؟ ډېره مننه شاجي چې تاسو نن په دې موضوع خبرې وکړې. دوه خبرې دي د ایمل خان حوالې سره، او دواړه د هغې تړاو دی او تړون دی د افغانانو حوالې سره، د افغانستان حوالې سره. یو د حقونو خبره ده د افغان کډوالو، او بیا هغه افغانې پیغلې چې هغه دلته دي یا زنانه چې راغلي دي په یو نه یو شکل کې، چې یا ټیچنګ کوي یا مطلب څه مهارت لري یا هغه چې میوزیک سره تعلق ساتي، هنرمند دی، د هغوی حوالې سره یو مطلب چې ډېره غوښتنه به ورته ووایو، منتزاري به ورته ووایو د ایمل خان لخوا. نو په دې خبره کوو. او دویمه هغه د مذاکرات خبره ده، او په هغې کې بیا د ایمل ولی خان د کردار خبره ده. نو دا ډېر مهم خبر دی، په دې خبره کوو ضرور. او د دې دواړو مقامات هم ډېر زیات مهم دي. نو راځو د لومړۍ خبرې له چې ایمل ولی خان د افغان کډوالو حوالې سره یو اواز پورته کړ. دغه اواز یې په جلسه کې نه دی پورته کړی، په اجره کې نه دی پورته کړی. دغه اواز یې د پاکستان په ایوان بالا کې چې سینټ ته وایي هلته پورته کړ. یعنی دا فرسټ پارټي ده چې اواز یې چت کو. عوامي نیشنل پارټي نور پولیټیکل پارټیز هم خبرې کوي، مطلب جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان صاحب مونږ ګورو، محمود خان اچکزی صاحب مونږ ګورو، خو په دې آن ګوینګ سچویشن کې مونږ ته نور ادر پولیټیکل پارټیز چې کوم دی نو هغه خاموش ښکاري، د دې معاملې نه داسې لا تعلقه غوندې ښکاري، یا پکې هغه عمره د دوی دلچسپي نشته، یا به څوک خبره نه اوري. خو بهرحال د ایمل ولی خان د کورنۍ، د ولی باغ د باچا خان، د ولی خان د دوی د افغانستان په اړه یو دریځ دی، یو نظر دی، د قام پرستۍ یو نظر دی، د پښتو حوالې سره، په پلرونو نیکونو او تاریخي حوالې سره. باچا خان هلته پاتې شوی دی، هلته ښخ دی. نو په سیاسي تناظر کې که ګورو نو دوی د افغانستان حوالې سره په سیاسي توګه یو ډېر جداګانه نظر لري. تېره ورځ سینټ اجلاس و، په هغې کې سینټر ایمل ولی خان چې دا مهال هغه د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر هم دی، هغې یوه نکته اوچته کړه چې اوس خو دا ریپیټریشن روان دی، اوکې، افغان کډوال روان دي، اوکې، خو هغه زنانه چې هغه دلته دي، اوس که تاسو وایي د دوی پاسپورټ یا ویزې نه ایکسټینډ کوئ او دا هلته لیږئ، نو دوی ته هلته خطر دی. دا به خدای مه که ووژل شي، ځکه چې دلته استادانې دي، هلته خو د استاد اجازت نشته، دلته هغوی روزګار کوي ځینې زنانه، هلته اجازت نشته دی. ښه، ځینې پکې مطلب چې د موسیقۍ د هنر سره تړون لري، دوی ته خو بالکل اجازت نشته، هغوی دپاره خو مرګ دی تللی، مرګ دی. ایګزیکټلی دا خبره ایمل ولی خان هم وکړه. نو دوی حکومت پاکستان ته ریکویسټ وکړو چې تاسو په انساني بنیادونو باندې، هیومنیټیرین بیسس باندې دې مسلې ته وګورئ، که دا تاسو لیږئ او د شمېر یو څو دي، دا نه چې په لکونو دي، نو دې معاملې ته وګورئ، که دا تاسو لیږئ، دوی ته هلته زمینه برابره نه ده، حالات سازګار نه دي. هغه بهرحال سینټ چیرمین صاحب د ایمل ولی خان هغه معامله په هغه ټک چې کوم دی نو هغه کمیټۍ ته ولېږله، کومه چې متعلقه کمیټي ده چې دا ټیک اپ کوي. نو دا د ایمل ولی خان مونږ مشکور یو، ځکه چې ګوره شاجي، ما تاسو ماشاءالله 3 میاشتې وشوې ستاسو په دې چینل باندې مونږ وایو ځي دي افغانستان به وداني د افغانان، خو ځینې
حلقې داسې دي ځینې خلک داسې دي چې هغوی ته هلته خطر دی نو د دا لیږل دا د هغوی ژوند په خطر کې اچول دي نو دغه خبره ایمل ولی خان اوچته کړه او په کار ده چې زموږ حکومت په دې باندې کار وکړي ځکه چې دا به د شمېر یو سوی 100-200 به خو که دا واپس لیږي نو هغوی ته به هلته ډېر زیات خطر وي او لکه ډېره حساسه معامله ده نو ایمل ولی خان په دې لړ کې ډېر مهمه مطلب چې نقطه اوچته کړه او هغه سینټ چیرمین هم په هغه ټک باندې چې کوم دی کمیټه ته ولېږله چې په دې باندې غور و هوز وکړي دا ځینې خلک پرې غور کوي چې دا دومره لویه معامله ده دوی خاموش دي خاموش څوک هم نه دي خو د خپل وس مطابق خبره کوي چې د چا وس څومره دی حکومت د چا دی مطلب چې اختیار څومره لري بله خبره تاسو ډېره مهمه وکړه نو یو خو دا خبره شوه د هغې افغان زنانو حوالې سره افغانې چې کومې دي چې دلته د هغوی پاسپورټ یا په ویزه ګوره هغه ایلیګل خبره هم نه کوي چې ګینه ایلیګل دی او تاسو یې پرېږدئ چې کم په پاسپورټ او په ویزه وي نو کم از کم دا ایکسټینډ کوي ورته یو ریکویسټ یې وکړو هیومینیټیرین بیسس باندې دا موږ هم کوو تاسو هم کوئ ټول د پاکستان هر سړی به دا وایي چې هغه په آیین او جمهور او په انسانیت باندې یقین سر موږ خبرې کولې چې په پروګرامونو کې چې پکار دا ده چې د دوحه په ځای استانبول په ځای دغه چې کوم سیاسي پارټۍ دي دا د خپلو کې راغونډې شي دغه بارډر مسله د افغانستان د پاکستان چې کوم تاوتریخوالی دی دا د خپل منځ کې یو جرګه شي کېدي خبره یې ختمه کړي موږ ولیدل چې په هغې کې هم ایمل ولی خان یو سټپ مخې ته راوړو چې زه به ورسره کښېنم مخکې خبره به وکړو نو پکار نه چې دا سیاسي پارټۍ راغونډې شي دومره ښکلې خبره دې وکړه شاهجي تھینک یو ستاسو په دې یو خبره کې بلها خبرې پټې دي او بلها ډېرې اشارې دي پکې تھینک یو اینډ ویل ډن ګورئ لکه ته په ترکي کې مذاکرات کوي پاکستان او افغانستان به اوس ترکي کې مذاکرات کوي په قطر کې به کوي دواړه یو ځای ولې نه کېني بیا تاریخ او روایات دا پاتې شوي دي چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ چېرته معامله ده نو هغه د دې ځای او د هغه ځای سیاسي مشرانو حل کړې ده د دې ځای او د هغه ځای قبایلي مشرانو د یو بل په دستور رواج باندې هم پوهه خلک دي بالکل د یو بل په ژبه پوهه خلک دي په ناسته پاسته پوهه خلک دي لکه د پولې اخوا او د پولې دی خوا د دې غم خادۍ شریکې دي د دوی ژبه شریکه ده کلتور یې شریک دی غم خادۍ شریکه ده لکه شاهجي چې اوس ما او ته څه معامله وي ما او ته یو ژبه وایو یو خپلولي ده یو مطلب چې غم خادي ده خو چې تو زما په ما سره جاپاني سړی راولېږې خبرو له چېره ټکر سره د ما لانجه ده لکه د سره خبره وکړه که نه نو یو خو به هغه زموږ چې دغه باندې پوهه نه دی او که نه نو وای ناټ چې ما تا دواړه کینو په ژبه پوهېږو په یو بل که نه زه ستا په عزت پوهېږم ته زما په عزت پوهېږې ته زما په کړم وپوهېږې زه ستا په کړم باندې پوهېږم بهرحال نو دا تاسو دومره ښکلې خبره وکړه چې لکه ضرورت د دې څه دی نو هغه ځای کې یو څرک اوس مونږ ولید لکه دا سوال به مونږ هم ډېر اوچته وو تاسو چې کوم خبره وکړه ما هم د ډېرو شیرپاو صاحب نه افراسیاب خټک صاحب نه ایمل ولی خان نه څوره هم چې مشران دي سراج الحق صاحب نه ما دا پوښتنه کړې وه چې یاره تاسو جي لکه مطلب چې زمونږ سیاسي مشران امایدین قبایلي دا لوکل دا انډیجنس دا ولې نه دغه کېږي نو هغوی چې دا په کار دی څنګه چې تاسو ووایي نو نن په باچا خان مرکز کې د باچا خان او ولی خان د تلین چې کوم مراسم دي لکه په 20 جنوري د هغوی لکه نن د باچا خان 18 تلین پوره شو د ولی خان شلم نو په دې مناسبت سره په مرکز کې دا یو روایت دی چې هغوی یو غونډه کوي دا هغې پرانست ایمل ولی خان کوي دا څو کاله وشوه کله چې هغه مشر شوی دی د صوبایي صدر او بیا د پارټۍ صدر نو د هغې نه بیا د خبري کانفرنس دوران چا دا تپوس وکړو یو خبریال چې تاسو ته جي وړاندیز شوی د افغانستان لخوا نو د هغې ډېر ښکلی جواب ایمل ولی خان ورکړ چې او لفظي توګه داسې څه د هغه طرف نه یو خبره شوې وه نو بیا ایمل ولی خان بالکل ویل چې بالکل افغانستان زما د پلار نیکه وطن دی د نیکونو وطن دی پاکستان زما خپل وطن دی که د پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې لاره جوړیږي د امن د خبرو موږ بالکل حاضر یو نو موږ دا وګڼله چې اوس هغه وخت راغلی دی چې په سیاسي توګه ډایلوګ او خبرې اترې شروع شي او دا خلک زه به پکې لږه اضافه م وکړم چې ایمل ولی خان افتاب احمد خان شیرپاو مولانا فضل الرحمان صاحب محمود خان اچکزی صاحب دا داسې سیاسي او پولیټیکل فګرز دي چې دا خلک اوري دوی پاره جنبه ده بلکې مطلب چې زه پکې محسن داوړ صاحب هم شمار کړم چې دا پولیټیکل فګرز دي چې دوی خبره هم کوي دغه شان زمونږ قبایلي امایدین دي مشران دي درانه خلک دي د شملو خلک دي داسې اخوام سیاسي خلک دي مذهبي خلک دي علما دي د هغوی خلک خبره اوري نو چې دوی کښېني دا د یو بل په ژبه هم پوهېږي په کلتور هم پوهېږي په غم خادۍ هم پوهېږي په روایاتو هم پوهېږي نو دا مسله حل کېدی شي
نو یو قسم لا یو نوې پیشرفت دا وشو چې مذاکرات که خبره کیږي نو دوی بالکل تیار دی او د هغې طرفه هم لکه یو مونږه یو خواهش ولید خلل پکې څه دی کینی ولې نه اوس سوال دا دی چې کینی ولې نه چون کې مسله دوره بره تلې ده د دوره فاصله سیوا شوې ده یا سیوا کړې شوې ده چې هغه لږ لاندې راځي نو اوس په لږ ټایم اخلي خو موږ پکې ځینې څرکونه ولیدل لکه مطلب چې د افغان علما کونسل فتوا راغله بیا پکې افغان سټوډنټس ته لاره دغه شوه کولو شوه ټیک ده نو اوس انشاءالله چې دا امید کېدی شي چې هغه واوره ورو ورو په ویلي کېدو وي صحیح لکه څنګه چې دلته ټرانزټ ټریپ دپاره پاکستان لاس په خوځول کنه د هغوی چې څومره ګاډي ولاړ دي نو دا پکې یو مونږه یو پیشرفت ولیده اوس پکې د ایمل ولی خان دا خبره نو خدای دې وکړي چې دوی کینی حل د مسلو هغه په خبرو کې دی په سیاسي خبرو کې دی په مذاکراتو کې دی او چې ستا خبره شاجي بس دغه دی چې قطر او ترکی ته تلو ضرورت نشته راځي په خپله کښېنې دی پېښور کې کښېنې دی ننګرهار جلال آباد کې کښېنې دی کابل کې کښېنې دی اسلام آباد کې کښېنې مسلې بل شي ډیره مننه ټاکر صاحب یقینا ډیره ګټوره ژوره خبرې مو کوي لږ شانتې به زه خبره وړاندې بوځم چې کوم موږ د افغان کډوالو خبره کوله او دې نه مخکې به هم افغان کډوال غیر قانوني افغان کډوال به خپل وطن ته واپس تله خو هغې ته څه مشکلات داسې وو چې په روډونو باندې به 2 او 3 ورځې د هغې ټایم لګېده اوس یونیسیار یو ښه اقدام اوچت کړی دی او هغې ته 2 پوینټونه جوړ کړي دي هغه یو پوینټ چې کوم دی نو په چمکنو کې دی او بل پوینټ چې کوم دی هغه په لنډي کوتل کې دی هلته به دوی خپل رجسټریشن کوي ډاکومنټس به جمع کوي او هغې نه بعد به دوی سیده چې کوم دی نو خپل ملک افغانستان ته په یو گو کې واپس اوړېدو ته ځي ځکه چې کوم مشکلات به ورته ودي سره به زنانه او ماشومان به ډېر زیات تکلیف به نو هغه تکلیف هم ورته ختم کو او الله دې وکړي چې دغه دواړه ملکونه خپل منځ کې کیني او دغه خبره ختمه کړي دا زموږ نننی پروګرام د ربل پروګرام پورې ما ته زما ټیم ته راکړي اجازه دلوي الله پامه